نه سیاسي یم او نه مې د سیاست سره څه شوق او نه مې په داسې ویډیوګانو کې څه انټرسټ خو چې داسې ویډیوګانې او داسې تصویران مخې له راځي که نه چې د اتو بچو پلار چې کوم دی هغه مړ شو، په څه کې مړ شو؟ د ارزان وړو د په لاینونو کې چې کوم دی ولاړ او د هغې نه چې کوم دی هغه دم ګوټ کو یعنې مړ شو. دا تصویران دې خورکۍ ته دې مورکۍ ته تاسو وګورئ که نه چې په پرده کې راغلی او د سړو په منځ کې ورځي روپۍ نیولې د سرکاري چوکرو دپاره چې هغه د امیر او د کورونو ته ځي د مالداره خلکو او دې غریبانانو ته نه میلاویږي، نو بیا خو به همداسې لاینونه وي. څه شو هغه د ملک هغه پرایم منسټر هغه وزیر اعظم چې په سپیچ او په خطابونو کې به دا ویل چې زه به تاسو له چې خپلې کپړې خرڅې کوم او خپلې کپړې به در دغه کومه خو تاسو به چاته نه محتاج کوم او تاسو ته به چې کوم دی زه د پاکستان غریبو عوامو ته چې کوم دی زه به رعایتونه ورکوم او زه به مهنګایي ختمومه. څه شول تاسو دا اتحاد د کمې ورځې دپاره کړی او زه خو تا ته شل پیرې دا چغې وایم چې د سیاست نه بهر شه، د سیاست نه بهر شه، د غریب سړي دپاره خبره وکړه. راوځه که نه نن په غریب سړي څه تېرېږي؟ تا ته پته ده چې د وړو بورۍ په څو ده، تا ته پته ده چې د چاولو بورۍ په څو ده. ته ورشه د غریب سړي نه تپوس وکړه. په هر بازار کې چې کم دی دغه ولاړ دي او دا چغې وایي خو څوک د هغې د اواز د اوچتولو څوک نشته. څه شول هغه ایم این ای هغه ایم پی ای دا په کم ملک ته تاسو روان دا څه شروع دي په دې ملک کې چې یو سړي ته وړه نه میلاویږي؟ د وړو بحران شو، د وړو چې کم دی په دې ټایم کې په ملک کې چې کم دی یو سړي ته د 2 وخت روټۍ نه میلاویږي. د پاکستان چې کم دی معیشت ورځ ته ورځ ډاون شو، وایي چې خزانې خالي شوې. تاسو ورشئ که نه تاسو د نورو ملکونو ته وګورئ چې موږ یو اټمي پاور یو نیوکلیر پاور ملک چې کوم دی په هغې کې خلک 2 وخته روټۍ نشي مومې. د دې ورځو دپاره تاسو 13 پارټیانو اتحادونه کول چې تاسو کرسۍ درته میلاو شي، عهدې درته میلاو شي. د الله بندګانو د دې غریب خلکو یقین وکئ پاکستان خو هم ډاون دی، ډیفالټ طرف ته خو روان دی. خو د دې غریبانانو خلکو دا او دا ازار بله ورځ زلزله راله، خلکو ویل زلزله راله دا زموږ اعمال دي. اعمال خو هم ټیک ته که نه، خو دا تاسو چې په دې مړه خېټه باندې په ځان بلستن نه واچوئ، په ګرمو ګیسونو په ویټرو کې سملئ او د غریب سړي زوی د غریب بچی بار ګرځي، انډه خرڅئ، ټماټر خرئ، آلو پیاز خرڅئ او هغه چې کله د تروړې تپوس کوي نو تروړو ته په 3600 ته ورسېله. پرون ما ویډیو کړی، ما ویلو چې په 3300 روپۍ تروړه ده، نن د هغې د ریټ نه خبرې 3600 ته ورسېده. د 4 کېجي 40 کېجي والا چې کوم دغه 2000 ته ورسېده. څه تپوس دي، څه احساس دي؟ هېڅ احساس نشته زموږ د خلکو سره. په دې باندې په پارلمنټ کې اواز اوچت کوي چې ولې زموږ په KPK کې په پښتونخوا کې بیا په دې علاقو باندې چې کوم د هغوی ته وړه ګران شول هغې ته وړه مهیا کوي. تاسو چېرته وې وړه دا هر څه؟ ولې بیا هم ذخیرې جمع کړې، بیا جمع راغی، بیا یخني شوه؟ د الله بندګانو د دې غریبانانو دپاره لږ پوسټونه وکئ، لږ راوځئ، لږ دا سړکونه احتجاجونه وکئ، مارچونه وکئ. څه شول 13 پارټیانو ولایت تاسو خو د عمران خان په ګورمنټ کې به داسې راووتئ لکه چې د ثواب چې پکې دی. وایي دا ناسور ختمو، دا پلیت ختمو. نن راوځئ که نه؟ تاسو ولې غلي خاموشه د غریب د سړي دپاره اواز ونه اوچتوئ؟